چې موږ تاسو کو نو مولانا صاحب له کوم دینو هغه چیرې منګل د حکومت نه ورکاو ځکه چې فضل الرحمن مولانا صاحب هم دې سملای نه بار کو آفتاب خان هم دې سملای نه بار کو اسفندیار هم دې سملای نه بار کو محمود خان هم دې سملای نه بار کو سراج الحق هم دې سملای نه بار کو زه دغه رونو ته موام عام د صوبای ولوسو ته وام او دغه رونو ته موام چې زمونږ او ستاسو مقام او منزل یو دی د دې حکومت نه او د دې ګرانۍ نه دا خلک په بار وباسو دغه مه کوئ تاسو پخوا مونږ سره پی ډي ایم کې وایي خو خدای خبر چې سیده ته وښود چې تاسو پی ډي ایم پرېښوده او پرون دلته کې راجمع شوي وایي زه ټولو ستاسو زیات وخت نه علم ورونو مونږ اول مسلمانان یو بیا پښتانه یو بیا پاکستانیان یو بیا صوابیوال یو چې زما د صوابۍ دپاره څوک ښه کوي که زما د سر دښمني زما به ورسره بلکل اتفاق کوي چې زما د صوابۍ دپاره ښه کوي زه به د هغه هر څه کوم زه سیاست د دې دپاره نه کوم چې زه د ایم پی ای یا ایم این ای شم زه د سیاست د ولس دپاره کوم چې زما ولس پکې په روزګار چې زما ولس پکې ښي او انشاءالله تعالی راتلونکي وخت ماته ښکاري ځکه چې چا راوستی دی هغه یې پرې اوس خفه دي چې چا راوستی دی هغه هم پرې خفه دي ځکه یو ماشوم به څومره سړی دغه کوي دی چې په دې دوره موده کې د چلولو نه شو او بلکې په اربونو نه په کربونو قرضداره کړو 36,000 کرب روپۍ چې کم دی هغه د نواز شریف د حکومت نه پس د نور قرض اخیستی دی عمل کې دیوالیه کړی دی تاسو ته به مې دا خواست دي او راتلونکی حکومت چې کوم دی هغه ته دومره مشکلات جوړ کړي دي خو چې خبره دا ده چې ډرایور رانه اړي نو اکسیډنټ به خامخا دا سیکرټري صاحب راته وایي د پی ډي ایم دې دا مشر وم خو دې خو سیکرټري د خبره به اورو خبرې لکه مختصرې کا نو پړه کې مې ډېرې خبرې دي په بله میدان به وایو خو ماله یو اواز راکوي که پی ډي ایم تاسو ته ووایي چې اسلام آباد ته راځئ راځئ به که درته ووایو چې د دفترونو ګیراو کوئ به موږ د دې انتظامي ته دا وایو چې موږ په دې نه مجبوره کړو چې موږ ستاسو د دفترو ګیراو وکړو او شاید که داسې نه سمېږي نو کیدای شي چې زمونږ د رضاو ملګري د ترقۍ هاوس ته مخامخ درنه ورکړي او موږ د مرغوز کې درنه ورکړو یی به راسره یقیني یی به راسره ډېره مهرباني ملګري الله مقدر ته ښه ده